أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. څنګه دوستانو خې په خیریت سره الحمدلله زه خو ښه جوړ روغ یم او تاسو خیریت به د الله پاک نه غواړو وختي زه راننوتم د ویډیو دپاره یو ورکوټی معصوم بچی چې د هغه نوم غالبا محمد عاصم دی صایم دی او د فضل الله صاحب بچی دی نو هغه زما په هغه ویډیو کې لګیا او دې ته محبت وایي او بې انتهایي محبت چې واقعي ما خپله م وکته نو ما ډېره خوشحاله شو چې یاره ماشومان هم دونه مینه کوي محبت هم کوي چونکې زه نن ګورې بیمار یم خو بیا هم چې د معصوم دا ویډیو مې وکته شوق مې وکته ولوله مې وکته جذبه مې وکته نو ما ویل چې ورک شه غمونه ځکه چې د معصومانو سره رب العالمین ډېر لوی احسان کوي دوی سره حساب کتاب نشته دا ګلونه دي د دوی باندې د الله پاک امر لا نه دی قایم شوی یعنی څه روژه مونځ وغیره دا پې لا نشته نن به زه تاسو ته واقعه څنګه بیانوم د محمود غزنوي چې دی ډېر لوی سپه سالارو او ډېر مشهور بادشاه تیر شوی دی او فلسطین هم غالبا چې د فتحه کړی دی ګورئ د په خپله زندګۍ کې ډېرې فیصلې کړي دي خو اوس ورله یو فیصله د دوو بنو راځي بنه خو تاسو پیژنئ که نه چې د خاوند دوه ښځې وي نو دا دواړه زنانه خپلو کې بنې دي بنې او تاسو ته خو ښه معلومه ده که چې د بنو حالات څنګه وي هغه زنانو ته هم ډېر پته لګي نارینهو ته هم پته لګېدلې ده چې واقعي چې بنې خپلو کې اکثر په جنګ وي او ډېرې داسې وي چې د یو بل ته خور وي او ته زما خورې خو دا ډېر کمتر خلک وي چې هغه وي ته زما خورې نو بن د بل بن سره اکثر متضاد وي ځکه چې کم وخت کې بادشاه سلامت له دوه بنې راغلي چې راغلي نو دا یوه زنانه د بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت زما ورکوټی معصوم بچی هغه زما د بنې وجلی دی نو بادشاه سلامت ورته وایي لکه ډېر وړوکی معصوم غېږ کې راوړی که نه تاسو خو زما په خبره الحمدلله پوهیږئ ځکه چې یو معصوم پرون ماته چې قاري ماما ستا په خبره بلکل موږ پوهیږو موږ یې بار بار ګورو نو الحمدلله زما یو ځل وینا چې وشي او تاسو یو پیره مو ګورئ تاسو به په دې واقعه پوهیږئ ولې فصاحت پکې زه الحمدلله کومه نو چې دا معصوم بچی راوستو او شکایت کوي باچا ته چې باچا سلامت زما دا بچی زما دی بنې مړ کړی دی یعنی حلال کړی دی وګورئ تاسو معصومان ګلونه دي نو زنانه ورته وایي چې باچا سلامت زما بچی زما د سترګو تور زما د زړه ټکور زما د زړه وړه غوندې ټوکړه دا زما د بنې ولې قتل کړی دی نو باچا سلامت انصاف کوي دا بنې ونه را وغوښتله ویل دربار کې فورا حاضره کوي چې دې داسې قتل کړی دی بې دومره ورکوټی معصوم دومره زیاتې دومره ظلم دومره ناروا حتی چې بله بنې حاضر شوه باچا سلامت ورته وایي چې تا دا وړوکی معصوم ولې قتل کړی دی هغه مې انکار کوي نو چې څوک کوم کار وکړي خو هغه انکار خامخا کوي لازمي خبره ده ګوره یو سړی چې کوم ناروا کار وکړي که نه هغه نه چې بیا تپوس کېږي نو هغه وایي داسې چې ما دا کار نه دی کړی نو دی انکار کوي نو دې ښځې مې انکار وکړو چې جي ما داسې کار نه دی کړی زه به ولې داسې کار کومه هیڅکله به زه ناروا ونه کړمه
باچا سلامت د حکمت نه کار اخلي. ګورئ دا حکمت عملی هر چاته پته نشته. دا هم ګورئ بعضې کسان وي چې الله پاک هغې ته دا حکمت ورکي، دا علم دی ځان له. نو چې کله باچا حکمت نه کار واخیستو زنانې جدا کړي، ویل تاسو به نمبر 1 ماله یو راشئ، زه د دې نه د دې خبرې تپوس کومه چې تا دا ماشوم په ناروا څه ولې قتل کړی دی؟ چې قتل دې کړی تا ته به سزا میلاویږي. نو دا زنانه ورته وایي چې جی دا باچا سلامت ما قتل نه دی کړی، زه قاتله نه یمه، زه د ورکوټې معصوم خون ولې واخلم؟ باچا ورته وایي چې نورې خبرې پرېږده، بهر چې په دې کټونو کرسو کې څومره خلک ناست دي. محمود غزنوي هغه زنانه را وغوښتله چې د کمې زنانه هغه ماشوم مقتول شوی و مړ شوی و. نو هغه زنانه ته وایي چې زه به داسې سنګینه سزا ورکمه، پانسي به یې کمه، خو ته به یو کار کې بهر چې څومره سړي ناستې دي د دې سړو مخکې به ته د سر نه لوپټه کوزې. عجیبه غوندې خبره یې کړې ده. ګوره اوس که زه بل شاخ ته ځم خو بیا رانه قصه اوږدېږي، خو لنډه ده چې ابراهیم علیه السلام یې په ټال کېنولو، نو شیطان راغی چې دا ټال په رشتو نیولی دی، سرتورې زنانه راوله، یو خوا یې مدروه بل خوا یې مدروه، نو هغې به وشرمېږي، حیا به وکړي. لہذا ای نمروده ستا دا ټال به سیده ډایرکټ لاړ شي هغه اور ته چې کم تا تیار کړی دی. ګوره د سر نه به لوپټه نه کوزوئ، دا لوپټه دا حیا ده، او چې چا کې حیا نه وي نو چې بیا یې څه خوښه یې هغه دې کوي. مفید طالبین د طالبانو وړوکی کتاب دی، و چا نه چې حیا لاړه چې د ده څه خوښه یې بیا دې هغه کوي. نو دا زنانه ورته وایي چې نه، زه به دا معصوم چې دی دا زما دی، زه به بلکل دا کار ستا په امر سره وکړمه، د سر نه به لوپټه هم وکاږمه او ښه په تیزه به یعنې سر به سرتور کمه او خور به یې کمه. په پښتو کې درته ویل سر چې خور شي سرتور شي، شیطان دقه وخت کې هغه د بر نه تشو متیازې د دې زنانو په سر کوي چې کمې زنانه د سر نه لوپټه لرې کړه. نو دا وی بلکل زه به دا کار کومه. ویل ته لاړه شه او یو طرف ته کښېنه. اوس هغه دویمه بڼه وله راغواړي، هغه دویمه زنانه چې کومه باندې دعوه شوې ده د قتل، نو هغې ته وایي چې باچا سلامت ما خو دا کار نه دی کړی. باچا ورته وایي داسې کار وکړه د سر نه به لوپټه غورځې او د دې سړو مخکې به ځې تېرېږې به. دې ته حکمت عملي وایي. زنانه ورته وایي باچا سلامت ستا حکم ما ته په سر سترګو منظور دی، خو دا کار ما نه دی کړی، زه به اوس لاړه شمه او د دې خلکو په مخ کې به تېره شمه. یعنی بې حیایي، د بې حیایي چې څوک کوي. نو لہذا دوستانو د دویمې زنانه باچا ته وویل، سوال کوي چې باچا سلامت یو خو ته ما ته وی چې دا معصوم تا وجلی دی، نو که د دې په بدل کې زما سر د تنې نه جدا کیږي یا ما ته پانسي میلاویږي خیر دی میلاو دي شي، خو سر نشم سر تورولی. نو باچا پوه شو چې یاره دې کې ډېره لویه حیا پرته ده، چې چا کې حیا وي نو هغې کې ایمان هم پروت وي، چا کې چې حیا نه وي هغې کې ایمان هم نه وي. نو باچا پوه شو ویل بلکل ما ته ستاسو د دواړو ما امتحان واخیستی دو، لہذا تاسو ته زه ریزلټ اورما. نو زنانه دواړه بنې چې کم وخت کې داسې خبره وکړه، لہذا
باچا سلامت ته چې کم وخت کې پته ولګېده چې معصوم دی زنانه په خپله وجلی دی او دعوه په بلې کوي، نو هغه ډېر زیات خفه شو باچا سلامت چې یاره دومره ضد، دومره کینه، دومره بغض، دومره حسد. نو تاسو ته هم زه دا یو ریکویسټ یعنی درخواست پیش کومه که دوه بلې په کم کور کې اوسېږئ برای مهرباني هغې دې د یو بل سره دومره حسد او بغض نه کوي. ولې د نارینه دپاره مثنا و ثلاثه و رباع چې یو وي که یو نه وي ضرورت دپاره دویمه وکړي د انسان طاقت وي مالی او بدني، نو خیر دی نارینه یو وادم کولی شي، دوم کولی شي، دریم کولی شي، څلورم کولی شي، خو سړولم پکار دي چې مالی بدني طاقت یې نه وي نو په واحده بس دا یو هم ډېره ده. خو چې د چا دوه زنانه وي بنې وي خپلو کورونو کې هغې دې ډېر په حیا سره د زړه نه دې بغض لرې کړي، حسد دې لرې کړي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حسد کوونکې بغض کوونکې د ټول اعمال د نیکۍ داسې ختمیږي لکه خشاک چې په اور پسې کېدي او دا خشاک ختمیږي. نو الله دې موږ او تاسو لا په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. سزا مو نه ویله چې محمود غزنوي بې څه جی محمود غزنوي بې نو محمود غزنوي ماشاءالله دغه رنګ سوال کوي، تاسو ته اجازت دی. محمود غزنوي د عدل فیصله واوروله، لہذا دغې بلې زنانه ته سزای موت واورولو او دا چا چې د خپل ماشوم په خپله وجلی او دا بلې ډېر باعزته رسخت کړله، لوپټۍ ورته په سر واچوله چې آینده داسې کار څوک ونه کړي. نو الله دې موږ او تاسو نیکان کړي. زما نمبر هم تاسو ته معلوم دی، وختي هغه معصوم هم رینګ وکړو. هغه معصوم ته زه دا ویم چې بچیا دا د محمود غزنوي قصه مخکې مې هم کړې ده، اوس مې درته دا بله هم وکړله. دې نه پس ته خیره که خیري نورې نوې نوې قصې را روانې دي. خو زما چینل القاري دوست محمد 0312 83 4 83 الله م خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم. ماشومانو ته ووایي چې دا نورو ماشومانو ته ووایي، ماشومانو ته دا درخواست دی چې زما قصې کمې چې زه کومه تاسو ته نو دا نورو ته هم اوروئ او خپلو میندو ته خپلو پلارانو ته ووایه چې دا قاري ماما قصې درته وښیي په یوټیوب کې. جزاکم الله.